حضرت علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي څوک هم یو کس د قرباني اخیستلو د لپاره کور نه بهر وځي، د قرباني کوم سروي د قرباني زنور د اخیستلو د لپاره کور نه بهر وځي، نو الله تبارک وتعالى په هر یو قدم په عوض هر یو قدم په بدل باندې لس نیکي ورکوي، او د غلس نیکي سره سره الله تبارک وتعالى د لس ګناهونه هم معاف کوي او دې ته لس درجه هم ورکوي. او بیا وفرمایل سکله د اخیستلو خبره کوي، هغه مالک سره د قرباني کوم سروي ده دغه مالک سره اخیستلو خبره کوي، نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي د خبره د تسبیح ویلو هم ثواب لري. او به فرمایل سکله دغه قرباني سروي واخلي د کوم قیمت یا هغه مالک ته ورکی، نو الله تبارک وتعالى د هر یو درهم په عوض باندې الله تبارک وتعالى وسو نیکی د اعمال نمی کې لیکي. ته فرمایل کوم زنور وایغستو دا سکله اختر د غټ اختر پورز باندې سکله رسم لوي د ذبح کولو د پاره د حلالولو د پاره سکله رسم لوي، نو تر ومه زمکه پر څومره مخلوق ته ټول مخلوق د بر استغفار او د بخنه دعاګانې غواړي. او بیا فرمایل سکله دینه کوم وینه لاړه شي، نو الله تبارک وتعالى د هر یو ویني ساس کې په بدل د هر یو ویني اساس کې په عوض باندې الله تبارک وتعالى لس فرشتي پیدا کړي، هغه لس فرشتي د قرباني کوونکو د پر تر قیامت پورې استغفار او بخنه دعاګانې غواړي.